بسم الله الرحمن الرحیم. د سونو پښتونخوا قدرمنو کتونکو، زه عرفان ابراهیم یم. تاسو ته معلومه ده چې په ننني پودکاسټ کې زموږ سره ډېر محترم د جمعیت علماء اسلام ضلعي صدر مولانا سید قمر صاحب چې دی هغه موجود دی. د هغې سره به د خیبر پښتونخوا کې چې کوم سیاسي صورتحال دی په دې باندې خبرې کوو. د هغې سره کوم چې علاقایي سیاست دی دلته کې، نو په دې باندې به ورسره هم خبرې کوو. مولوي صاحب به زموږ سره موجود وي. مولوي صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې بخیر راغلی وایو، ستړي مه شئ. چونکې که موږ وګورو جمعیت علماء اسلام په خیبر پښتونخوا کې په اپوزیشن کې دی. دلته کې د پاکستان تحریک انصاف چې دا کم ګورنمنټ دی، نو دې ته تاسو جمعیت علماء اسلام په کوم نظر باندې ګورئ؟ د ټول اول خو ستاسو ډېر زیات مشکور یم ټایم راکولو. د کومه حده پورې چې ستاسو د سوال تعلق دی، نو د پي ټي آی د حکومت نه دا خو ستاسو د صحافت سره تعلق دی، او څومره چې د سیاسي خلکو عوامي ربط وي د هغې نه زیات د صحافیانو د میډیا نمایندګانو عوامي ربط وي. نو دا جواب تاسو په خپله ډېر ښه ورکولی شئ چې یاره عوام څومره مطمئن دي. زما د خیال مطابق خو د یو حکومت د ټول نه اولنۍ ذمهداري امن و امان وي. موږ دې په KPK کې د امن و امان صورتحال وګورو چې څه دی. خاص طور سره زموږ جنوبي اضلاع چې هلته حکومتي ریټ مکمل ختم دی او خلک غیر محفوظ دي، د خلکو مال جان عزت هر څه غیر محفوظ دي. بیا د یو حکومت بنیادي ذمهداري خپل قوم ته ایجوکیشن ورکول دي. د ایجوکیشن په حواله صوبې څومره پرمختګ وکړو. زه به تاسو ته لنډ مثال درکم. د 2002 نه واله تر 2008 پورې د مجلس عمل حکومت و، هغې د FAPC پورې مفت تعلیم چې کوم دی نو قوم ته ورکړی او باقاعده بچو ته مفت کتابونه میلاوېده. نن تاسو باقاعده د سکولونو سروې وکئ چې یاره د څومره حده پورې بچو ته دغه کتابونه میلاوېدل یقیني دي. زما د معلوماتو مطابق 30% ماشومانو ته هم په سکولونو کې کتابونه نه میلاوېږي. نور 70% ماشومان چې کوم دي نو هغه چې سکول ته راځي کتاب ورسره هم نشته. نو چې د ماشوم سره کتاب نشته نو هغه به څه تعلیم حاصل. بیا داسې علاقې شته چې تر اوسه پورې هغې سکول هم نه دی جوړ، ورته بلډینګ ورته نشته، فرنیچر ورته نشته دی، که ماشومان شته دی استاد ورته نشته دی. دا د ایجوکیشن صورتحال دی. بیا به راشو صحت ته. د صحت صورتحال زموږ څه دی؟ بیا ته وګوره زموږ په سوات کې د ټول نه غټ اسپتال چې دا یوازې د ضلعي اسپتال نه دی، د ټول ملکنډ ډیویژن اسپتال دی. د هغې څه صورتحال روان دی ستاسو له مخې دی. نور په د اسپتالونو چې کوم بدترین صورتحال روان دی ستاسو له مخې دی. موږ صرف یو صحت کارت چې کوم دی نو دا شو کوو، په هغې هم تاسو پوهئ او د کومو خلک عام چې پوهه خلک دی په دې پوهېږي چې د هغې د قوم ته فایده څومره ده او نقصان یې څومره. سره سره د ترقیاتي کارونو په حوالې سره، مواصلاتي نظام په حوالې سره نو نه ترقیاتي کارونه شته دی، نه چې کوم دی نو روزګار شته دی. نو چې یو قوم یو حکومت امن نشي ورکولی، خپل قوم ته ایجوکیشن نشي ورکولی، د صحت په میدان کې سهولیات نشي ورکولی، یو قوم ترقیاتي کارونه نشي حل کولی، روزګار نشي ورکولی، نو دغه حکومت ته موږ ناکام حکومت ویلی شو، خو کامیاب جمعیت علماء اسلام یا دلته کې نورې کومې پارټۍ چې په خیبر پښتونخوا کې په اپوزیشن کې دي، تاسو چې دا کم ترقیاتي کارونه یاد کړل، د هغې نه علاوه د صحت شعبه، د تعلیم شعبه تاسو یاده کړه، نو آیا اپوزیشن په دې کې خپل رول چې دی هغه پلی کړی دی، د خلکو دغه ستونزې چې دي دا په صحیح طریقه باندې مخې ته راوستي دي چې یاره خلکو ته دا تکلیف دی، د دې نه د خیبر پښتونخوا د عوام خبر کړي؟ اولنۍ خبره غجي دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن لیډر دا مسلم لیگ نوم دی. یقینا موږ هم په اپوزیشن کې یو، لیکن اپوزیشن لیډر چې کوم دی دا مسلم لیگ نوم دی. د اپوزیشن د خپل کردار ادا کولو په حوالې سره د مسلم لیگ نوم کردار خو په KPK کې تاسو وګورئ چې هغه د نش برابر دی. څنګه چې د حکومت څه کارکردګي نشته دی، داسې د مسلم لیگ نوم هم څه کارکردګي نشته دی. هغې په مرکز کې په حکومت کې دي، په کار دا وه چې هغې د دې صوبې د ترقۍ دپاره خپله سر رسوخ چې کوم دی استعمال کړی وی. خو مسلم لیگ نون هم په دې وخت کې د هغه خپل سیاسي انتقام اخیستلو دپاره د مرکزي حکومت چې د هغې کوم اثر رسوخ دی هغه د صوبې دپاره نه استعمالوي.
باقي پاتې جمعیت علما اسلام تاسو ته پته ده چې جمعیت علما اسلام د خپل تحریک یو آغاز کړی دی په دې صوبه کې په ملک کې د امن و امان د قیام دپاره د مهنګایي د خاتمې دپاره او په 12 افریل باندې مردان کې زموږ یو عظیمه جلسه وشوه او دغه تحریک روان دی په کوټه کې ده بیا په کراچۍ کې ده او د مهنګایي خلاف هم زموږ مرکزي امیر صاحب چې دی باقاعده د احتجاج کال ورکړو خو بیا حکومت چونکې هغې درخواست دا و چې یاره په دې وخت کې د ایران او د امریکې ترمنځ مذاکرات روان دي او میزباني دي په هغې کې سفارتي طور سره کردار پاکستان ادا کوي دغه ټول خلک پاکستان ته راځي نو لهذا وخت مناسبت تقاضا دا ده چې تاسو په دې کې موږ سره تعاون وکړئ موږ په ټول د دې ملک چې کوم دی شهریان یو د خپل ملک په عزت خوشحالېږو د خپل ملک سره محبت دی د هغه وجې نه هغه تحریک مؤخر شوی دی یو خوا که موږ تاسو چې دا کومه خبره وکړه چې یو تحریک چې دی هغه تاسو د هغې آغاز کړی دی او دا خبره واضحه ده چې دلته کې په پاکستان کې لکه بین الاقوامي سفارتي عمل چې دی هغه روان دی خو خلک دا سوچ یا دا سوال پورته کوي چې یاره جمعیت علما اسلام چې کله په دې ملک کې د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ نو لکه که په هره هفته کې و که په هره میاشت کې خو یو احتجاج به یې کوو کال به یې ورکوو او اوس چونکې چې کله مرکزي حکومت د مسلم لیگ نون په لاس کې دی نو جمعیت علما اسلام هغه شانتې فعال نه دی نو د دې په شا باندې تاسو څه ګڼئ څه راز دی ګوره جي لکه جمعیت علما اسلام همیشه د ملک د جغرافي او نظریاتي حدودو د تحفظ لپاره میدان ته راوتلی دی او قرباني پیش کړې ده هغه وخت کې چې کوم پراجکټ چې د هغې په ملک باندې څومره منفي اثرات و زموږ د ملک چې کوم نظریاتي شناخت دی په هغې باندې څومره منفي اثرات او کوم یو پراجکټ چې کوم دی نو بهر دنیا چې کوم دی نو هغه دلته تیار کړی نو د هغه وخت تقاضا دا وه چې جمعیت علما اسلام د هغې خلاف یو کردار ادا کړو او هغه پراجکټ یې ختم کړو تر اوسه پورې باقي پاتې دا چې یاره د موجوده حکومت باقاعده چې کوم دی څنګه چې موږ د تحریک انصاف د پالیسیانو خلاف آواز اوچت کړی دی موږ د مسلم لیگ نون د پالیسیانو خلاف هم موږ آواز اوچت کړی دی او انشاءالله تاسو به ووینئ جمعیت علما اسلام ډېر زر چې کوم دی هغه به خپل تحریک اعلان کوي که چېرته موقع میلاو شوه په دې صوبه کې د نور کوم جماعتونه چې دي اپوزیشن او هغې د پی ټي آی چې کوم ګورنمنټ دی د دې د غورځولو هڅه کوشش وکړو نو جمعیت علما اسلام به د دې ملګرتیا کوي یعنې د دې په غورځولو کې به څومره چې یو حکومت په خپله غورځېدلی دا یې غورځولو ته ضرورت نشته دی جمعیت علما اسلام خپله توانایي ولري د پی ټي آی خلاف د هغې د صوبایي حکومت خلاف صرف کوي بس هغه په خپله د هغې خپلې پالیسیانې داسې دي د هغې خپل نمایندګان داسې دي چې دغه د هغې د تباهۍ دپاره کافي ده په دې صوبه کې که موږ وګورو دهشتګردي د ډېر پخوانه را روانه ده کم وخت کې چې د ایم ایم ای ګورنمنټ و د 2002 نه راواخله بیا پراپرلی د 2007 نه دلته کې دغه دهشتګردي چې د هغه شروع شوې ده او تر ننه پورې را روانه ده په دې اړه باندې جمعیت علما اسلام موقف څه لري او د دې د خاتمې دپاره تاسو داسې بنیادي پالیسي جوړه کړې ده چې د دې صوبې نه دې دا دهشتګردي ختمه شي اولنۍ خبرې خو جي دا ده چې لکه د 2002 نه په ملک کې دا صورتحال نه و د 2002 نه تر 2007 پورې د ایم ایم ای حکومت د اخري ورځو پورې په صوبه کې امن و امان مثالي امن و امان او دا د هغه وخت چې کوم بین الاقوامي ادارې وي هغو چې کوم سروې کړی او هغې چې کوم ریپورټونه شایع کړي اوس هم تاسو سرچ کې وګورئ نو د هغې تاثرات به دا وي چې په هغه وخت کې به د صوبه سرحد وي چې په صوبه سرحد کې امن و امان دا د ټولو صوبو په نسبت باندې مثالي دی د ایم ایم ای د حکومت په اخیر وخت کې چې کوم دی نو د صوبې په بعضې اضلاعو کې چې کوم دی نو حالات چې کوم دی نو کشیده شو یو خبره جي دا ده چې یو طرف ته جمعیت علما اسلام ډېره لویه قرباني هم ورکړې ده موږ حسن جان شیخ صاحب الله دې غیرې کې رحمت کړي هغه شهید شوی دی په سوات کې مولانا مسعود احمد شهید رحمت الله علیه هغه شهید شوی دی زموږ د ضلعي ډیپټي جنرال سیکرټري حاجي سردار علي صاحب هغه شهید شوی دی زموږ د وزیرستان څومره علما شهیدان شو زموږ څومره نامور علما تاسو نه مخکې دي چې هغه شهیدان شوي دي
یو خو دا چې که د دغې حالاتو نقصان چاته رسېدلی دی نو جمعي زه به دا ووایم چې جمعیت علما اسلام ته له ټولو نه زیات رسېدلی دی. دویمه خبره دا ده چې د امن و امان قیام به څنګه په څه طریقه کېږي. ګورئ د جمعیت علما اسلام موقف د اول نه تر اخره پورې یو دی. په 2008 کې که په سوات کې فوجي اپریشن کېده هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام موقف دا و چې د طاقت استعمال له مسایلو حل نه دی. خو د فوجي اپریشن جمعیت علما اسلام برفور مخالفت کړی دی او تر نن ورځې پورې د جمعیت علما اسلام دغه موقف دی چې د طاقت استعمال فوجي اپریشن دې سره مسایل ختمیږي نه، مسایل نور چې کوم دی نو بړاوي او تجربې نه هم ثابته شو چې څومره اپریشنې وشوې لیکن امن و امان قایم شو نه دی قایم. بدقسمتي دا ده چې لکه کم خلک چې د هغې په 2008 کې یو موقف و په منځ کې بیا بل و نن یې بل دی، هغه خلک د جمعیت علما اسلام خلاف چې کوم دی نو مهم چلی چېرې دا د امن دپاره دی اواز نه اوچتوي، د دې کم د بدامنۍ چې کم لهر دی د دې خلاف چې کوم دی نو دوی چې کوم دی اواز نه اوچتوي. جمعیت علما اسلام په دغې حواله قربانیانې د هر چا نه زیاتې ورکړي دي او د جمعیت علما اسلام موقف د هر چا د موقف نه زیات واضح دی او داسې دی چې په هغې کې څه بدلون تر اوسه پورې نه دی راغلی. په سوشل میډیا باندې د مولانا ادریس صاحب خلاف یو مهم روان دی او د هغې بنیادي وجه دا ده چې کومه ثالثي کردار چې پاکستان په بین الاقوامي دنیا په حیث باندې دلته کې په پاکستان کې لوبوي نو په هغې باندې دلته کې زموږ چې کوم وفاقي ګورنمنټ دی نو هغې متعلق داسې خبره کړې وه چې هغه د هغې په پی ورکوي. نو اوس د افغانستان له طرفه او دغه شانتې د ځینې خلکو لخوا د هغې خلاف دغه یو مهم چې دی هغه روان دی. په دې اړه باندې تاسو څه نظر لرئ؟ چې لکه شیخ ادریس صاحب مثال په طور سره د پاکستان حکومت یو کردار په یو مسله کې ادا کو نو ښکاره خبره ده چې هر عقل والا انسان دا وایي چې یو سړي ښه کردار ادا کړی دی نو موږ به یې ستاینه کوو. نو که په دې وخت کې د پاکستان حکومت یو ښه کردار ادا کړو نو موږ د هغې ستاینه کوو، زموږ حکومت دی موږ پرې خوشحالېږو او موږ غواړو دا چې په هر وخت کې زموږ د حکومت چې کوم دی نو داسې مثبت کردار وي په ټولو مسایلو کې. لیکن چې کم د هغې کمزوریانې دي نو علماو خو همیشه د هغې په کمزورو باندې هم خبره کړې ده. خو دې سره سره به زما هغه ملګرو ته هم درخواست وي چې هغه د علماو سره د هغې محبت دی او زما خیال به دا وي چې د شیخ ادریس صاحب خلاف چې کم بنیادي طور سره کم سړي یو ټیک ټاک یو پروګرام دغه جوړ کړی نو ما په خیال هغه دومره اهمیت کس نه و چې د هغې خلاف موږ دومره په سوشل میډیا د هغه جواب شروع کړو، بلکې زه به دا ووایم چې زما په نظر کې خو هغه داسې څه ذهني طور سره جوړ هم نه ښکاري، څه لیونی ماته ښکاري. یو د یو لیوني خلاف موږ ټول لپسو او د هغه جواب کوو نو د هغې زما خیال دی چې هغه ته به فایده رسېدلي او نقصان به ورته نه وي رسېدلی. بېشکه تنقید په علماو کېږي او څومره مذهبي خلک چې دی کارکنان چې دی هغې ته زما گزارش دا دی چې د تنقید د برداشت پکار دی موږ له او د هر سړي جواب موږ له نه دی پکار. جی جی تاسو څه ګڼئ لکه د خلکو سوچ یا فکر دا دی چې زموږ چې کوم علما کرام دي نو دوی د امن خبره داسې په ډاګه باندې یا په منبر باندې نه کوي، د خلکو دا سوچ دی چې یاره د منبر نه د امن خبره نه کېږي. زه یو عرض کوم په 2008 کې چې اپریشن کېده او په سوات کې اپریشن وشو کې پی کې په مختلفو اضلاعو کې اپریشن وشو ما خو تاسو ته اول خبره وکړو چې زموږ موقف د اولې ورځې نه دا دی چې موږ د فوجي اپریشن خلاف دقه خلک دي چې په هغه وخت کې آرمي راغوښتله او آرمي ته یې دا وي چې تاسو راشئ اپریشن وکړئ. ټیک شو هغه وخت کې د آرمي اپریشن ټیک و. نن دقه خلک دي او راپاسي آرمي ته په هر چوکونو کې کنزل کوي او د ملک د ادارو چې کوم دی نو په یو داسې انداز باندې پیش کوي چې د ملک دشمن په شکل باندې پیش کوي. ولې موږ فوجي اپریشنو خلاف نو پرون دقه خلکو آرمي ته دعوت ورکړو چې راشي اپریشن وکړي او نن دقه خلک وایي چې موږ د فوجي اپریشن خلاف یو. نو ګوره د دغې خلکو خپل موقف کې چې کوم دی نو تضاد دی. دوی موږ ته څنګه وایي چې یاره دوی د امن دپاره اواز نه اوچتوي. ما خو تاسو ته دا ووایي چې زموږ علما شهیدان شوي دي، زموږ څومره کارکنان شهیدان شوي دي. په باجوړ کې په یو ورځ باندې تا ته به یاد وي چې څومره کارکنان زموږ چې کوم دی په باجوړ سانحه کې شهیدان شوي، څومره جنازې چې کوم دی زموږ د علماو اوچتې شوي دي.
په سوات کې تا ته ما مثال درکړم مولا زما رسول محمد شهید رحمت الله علیه حاجي سردار علي صاحب بشماره ملګري زموږ چې کوم دي شهیدان شوي دي نو زما خیال دا دی چې په داسې وخت کې څوک چې هم دا خبره کوي د هغې مقصد صرف او صرف د علماو خلاف یو پروپاګانډه کولې دي او دې نه علاوه نور هېڅ نشته. زمونږ دلته کې چې دا کوم مسلې دي یا مسایل دي نو تاسو د پی ټی آی چې کوم ګورنمنټ دی نو دې سره تاسو څومره تعاون روان دی چې یاره دا مسلې چې دي هغه که دلته کې په لوکل سطح دي او که نه په صوبایي سطح باندې دي چې دا مسلې حل شي؟ ګوره جي دا خو یو ښه خبره ده چې د سیاسي خلکو د یو بل سره روابط دي جی او هغه خبرې کارونه چې هغه د ملک او د قوم په مفاداتو کې چې په هغې کې د یو بل سره د هغې تعاون وي که د پی ټی آی حکومت داسې څه ښه کار کوي او زموږ د تعاون غواړي نو موږ هر ټیم چې کوم دی نو تعاون ته تیار یو جی خو په شرط د دې چې هغې څه داسې میګا پراجکټ دې ضلعې ته راوړی هغې داسې یو ښه چې کوم دی نو څه خپل کارکردګي شو کړي او په هغه حواله یې زموږ د تعاون غوښتلی ضرور به مونږ کړی خو نه تر اوسه پورې هغې څه داسې میګا پراجکټ راوړی دی نه څه داسې خبر راغلی دی چې هغې یو قومي ایشو راوچته کړی دی او په هغې زموږ د تعاون غوښتلی دی. جی ډېره زیاته مننه د خپل قیمتي وخت راکولو چې موږ ته خپل وخت راکړو. شکریه. جی بالکل قدرمنو کتونکو تاسو د مولانا سید قمر صاحب خبرې واورېدې په دې لوکل بیس باندې یعنې کوم چې دلته کې علاقایي سیاست دی او یا صوبایي چې کوم سیاست دی او په خاصه توګه باندې د اپوزیشن چې کوم کردار دی په دې ګرده صوبه کې په دې اړه باندې هغې زموږ سره تفصیلي خبرې وکړې. تر بل پوډکاسټه پورې خپل ورور عرفان ابراهیم له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.